د قبر فرشتو تابا پس سوال جواب کی وایما پرگ می دی غلام د محمد رسول الله یما پرگ می دی غلام د محمد رسول الله یما د قبر فرشتو تابا جامعہ نوریہ غوثیہ تارو شریف ضلع نوشیرہ کے د پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت پیر سید نور علی شاہ الجیلانی سالانہ عرس مبارک او د جامعہ نوریہ غوثیہ تارو شریف دا طالبانو دستربندی یو پر روح او پر نور پروگرام منعقد شو. د دې پروگرام مشر ملمان پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت پیر محمد عبدالمالک صاحب او پیر طریقت و رہبر شریعت علامہ و مولانا حمید جان سیفی حضرت علامہ و مولانا فضل سبحان قادری صاحب. پدی پروگرام کی پیر سید حسن قادری، پیر احرار نقشبندی، پیر ڈاکٹر مسلم کمال، پیر سید عنایت علی شاہ المعروف موتیاں والی سرکار او د مختلف استانوں پیرانو صاحبانوں په خصوصی توګه شرکت کړي وو. په دې پروګرام کې د علماء او مشایخ سره د استانه عالیہ نوریہ سیفیہ مریدانو او محبینو په یو لوی تعداد کې شرکت کړي وو. په دې موقع نعتخوانانو حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ته د عقیدت ګلونه وړاندې کړل. د جامعہ غوثیہ محتمم حضرت پیر سید کمال شاہ المعروف گل مبارک صاحب راغلی ملمنو ته په خیر راغی وي او د جامع سالانه کارکردګي د حاضرینو مخې ته کېښوده. علماء په خپل خطاب کې د پیر طریقت و رہبر شریعت حضرت پیر سید نور علی شاہ الجیلانی المعروف صاحب مبارک په زندګۍ باندې رڼا واچوله او وی چې صاحب مبارک دا وخت کامل ولیو او د طریقت سره سره د شریعت پابندو. ولی خسارت چې دا الحمدلله دا مجلس د یو صاحب چې هغه الحمدلله یو رسیدلی شخص و یو مبارک شخص و خدای پاک جل جلاله هغه د یو لوی شان ورکړی و او د هغه شان خو ماته نور څه پته نشته خو خپل والد صاحب محترم نه ما د ده په باره کې چې څه اورېدلي د نورعلي شاه باچا صاحب رحمت الله علیه مبارک د ده او بیا به د دې د والد صاحب ذکر خیر کول ویل به چې زلفو باچا صاحب چې و په دې علاقه کې یو معلوم او یو لوی ولي الله او درویش طلب و هغه به دا فرمایي ما د هغه نه اورېدلي او بیا د هغه نه پس زما د والد صاحب چې کومه مینه او محبت لکه څنګه تاسو ته ګل باچا صاحب وویل د دغه سره یو عقیدت لرلو د نورعلي شاه باچا صاحب مبارک سره الحمدلله ډېر لوی خدای پاک شان ورکړی دا د هغه صاحب مبارک په یاد کې او په ذکر کې دا نن چې کوم مجلس منعقد دی الحمدلله موږ تاسو ټول بختور یو سعادتمند یو چې دې کې خدای پاک موږ له مقرره کړه په دې یو معزز شخصیت او خصوص بالخصوص نوخار کې په هر جمعې په سهار مبارک صاحب ته راتلو والد صاحب زموږ اول ته ډېر خلک ماته لیده وایي چې ځکه پاچا صاحب راځي وجد و جذب ډېري مبارک صاحب ډېر شفقت دی ورباندې ډېر خلک به د شپې د جمعې نه پاتې شو د سهار دپاره بیا به سهار کې پاچا صاحب راتلو نو ډېر سخت وجد و جذب و والد صاحب ورباندې ډېر مهرباني لرله او ډېر محبت ورسره لرلو الله پاک هماغسې کمال هم ورته ورکړو دواړه نسبتونه ظاهري او باطن د نبي علیه السلام سره هم نسبت او نقشبندي سره الله دې اولادونه د هغې هماغسې ماشاءالله بارک الله نن د تارو باچا صاحب مبارک یو عظیم شان عرس انعقاد شو او ډېر یو ښکلې طریقې سره د مجلس پاک اختتام ته ورسېدو. په دغه مجلس کې ډېر لوی علما مشایخ عوام الناس په کثیر تعداد باندې شرکت په دې کې وکړو. د صاحبانو مبارکانو عرس زموږ دپاره
او زموږ د ټولو لپاره د دعاګانو یو ډېره لویه ذریعه ده. رب کریم د ټول محفل پاک په خپل لوی دربار کې قبول او منظور کړي. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. دا الله دوستان چې کوم دي نه دای باندې یره ده، نه غم دی، نه غمجن دی. الله تبارک تعالی دای باندې ډېر خپل فضل کرم دی. نن موږ هم یو اولیاء الله په عرس کې شمولیت کړی دی. الله دې هغې درجې بلند کړي. او دا دارو جبې پیر صاحب دا ډېر لوی هستي و او موږ خپل هم رالو دعاګانې اخیستو دپاره. الله دې هغې ډېر درجې بلند کړي. نن د غوث الزمان پیر طریقت رهبر شریعت سید نور علی شاه رحمت الله تعالی علیه سالانه عرس مبارک دی. الله جل جلاله دې دا محفل په ډېر خوشحالو په ډېر محبتونو اختتام ته ورسوي. او الله جل جلاله دې سید کمال باچا صاحب ته غوث صاحب ته ډېر عمر دراز بالخیر نصیب کړي. د دې محفل ډېره مبارکي وي. الله دې دا خانقاه د استانه تر قیامته پورې آباد او شاد ولري. او د دې ځینې د الله د نور او د علم او د عرفان چشمې تر قیامته پورې جاري او ساري فرمایي. باچا صاحب مبارک د الله رب العزت یو عظیم ولی، یو عظیم دوست او زمونږ د مبارک صاحب رحمت الله علیه په خلفاو کې یو داسې خلیفه چې خدمت ازهر من الشمس ډېر خدمات کړي دي او ډېر زیات احسانات په سالکانو باندې دي. او بلکې د ده مبارک په شمایلو کې او فضایلو کې زه صرف دومره یو الفاظ ووایم چې زموږ والد ګرامی رحمه الله شیخ الاسلام غلام حضرت غلام الحنفي صاحب به ویل چې زه په دنیا کې ډېر سیدانو سره میلاو شوی یم، خو مګر هم باچا صاحب مبارک سره چې زه کله میلاو شم زما زړه ته سکون راځي چې دا د مبارک اهل بیت دی. دا به حضرت شیخ صاحب د مبارک د شان متعلق ویل. او نن ورځ د هغې په یاد کې د ایصال ثواب مجلس دی، عرس مبارک دی. ډېر مشایخ علما ورته راغلي دي، موږ هم حاضري کړې ده. الله دې د ټولو سالکانو د اخلاص کړي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن زمونږ په دارالعلوم جامعه نوریه غوثیه خوا کې عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم او دې کې زمونږ د پیر و مرشد قطب الاقطاب غوث الزمان مجدد دوران شیخ القرآن والحدیث الحاج حضرت خواجہ پیر سید نور علی شاہ الجیلانی نوری بابا جان صاحب مبارک رحمت الله علیه پیر صاحب مبارک د تاروج بی شریف چې دا زمونږ والد صاحب دی او والد صاحب سره سره زما پیر و مرشد مبارک هم دی. د هغې عرس مبارک و چې دې کې ډېر د لوی لوی استانو صاحبان مبارکان راغلي وو چې په هغې کې زمونږ د امام خراسانی پیر ارچی مبارک رحمت الله علیه برخوردار حضرت العلامہ مولانا شیخ القرآن والحدیث پیر طریقت رهبر شریعت مولانا محمد حمید جان سیفی صاحب مبارک او دغه رنګې د هغې برخوردار شیخ القرآن والحدیث پروفیسر محمد حسن باچا صاحب سیفی صاحب مبارک او دغه رنګې شیخ المشایخ پیر طریقت رهبر شریعت حضرت عبدالمالک القادری صاحب مبارک شجاعت نشین چې دا د لنډې کوتل شریف د استانې نه تشریف وروړی او دغه رنګې د پیر طریقت رهبر شریعت حضرت سید حسین صاحب او چې دا شجاعت نشین دی د ډک بابا جان صاحب او دغه رنګې استاد العلماء شیخ القرآن والحدیث ابو فضل فل سبحان القادری صاحب مبارک چې دوی مردان نه تشریف وروړی او دغه رنګې پیر طریقت رهبر شریعت او جناب احرار نقشبندی صاحب پیر طریقت رهبر شریعت جناب ډاکټر مسلم کمال صاحب او دغه رنګې پیر طریقت رهبر شریعت او محمد علی شاه باچا صاحب گنج فقیر صاحب او پیر طریقت رهبر شریعت او عاشق حسین القادری صاحب د پبونه او پیر طریقت رهبر شریعت جناب علی زمان چشتی صاحب او د ډاک اسماعیل خیل شریف نه او دغه رنګې او زمونږ نور ګڼ صاحبان پیر طریقت رهبر شریعت عبدالرزاق باباجي صاحب دامان باباجي صاحب رحمت الله علیه هغه هم تشریف وروړی. دغه رنګې پیر طریقت رهبر شریعت جناب عبدالرزاق الحنفي صاحب او داسې ګڼ شمېر علما کرامو دې کې موږ سره شرکت وکړو. زه د دې ټولې علاقې سره د خپلې استانې او زموږ سره چې د کومو صاحبانو دې کې شرکت وکړو. الله دې دوی ته څومره مریدان رالي او د صاحب مبارک رحمت الله علیه مریدین محبین او موږ سره متعلقین مطلب دې کې شرکت وکړو. رب العالمین دې ته ډېر عزتونه برکتونه ورکړي او زه په آخر کې د نعمت سبحان نوري صاحب هم ډېر مشکور یم چې هغوی دا صحیح او کوشش وکړه. الله دې دوی ته نور هم ترقي ورکړي او الله دې دا چینل نور هم مخ په ترقۍ روان کړي او دواړه جانه دې الله پاک ښایسته کړي او دا چمکني ټي وي چینل چې کوم دی نو دا د خیر او د سګالۍ دپاره یو ډېر ښه چینل دی. الله دې مخ په ترقۍ باندې روان کړي. زه د خپل
महबूब दा तूर जुल्फिना फिदायमा प्रिगमी दई गुलाग द मुहम्मद रसूलुल्लाह यमा प्रिगमी दई गुलाग द मुहम्मद रसूलुल्लाह यमा पदी मौका द जामिया नूरिया गौसिया तारू शरीफ द तालिबानों दस्तरबंदी हम ओकड़ेशवा आखिर की हजरत अल्लामा व मौलाना हमीद जान सफ़ी साहिब द मुल्क कौम द तरक्की द पारा और द हजरत पीर सैयद नूर अली शाह अल जिलानी द उच्चत मर्तबे द पारा खुसूसी दुआ ओस्ता निमत सुबहान चमकनी टीवी तारू शरीफ जब बची में ख्वाज़ीनो दुर्द